أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. ففي آيات كريمة الله رب العزة دین اسلام هغه زمانه ذکر کوي چې کله اسلام په ترقۍ باندې و، نو یهودو سره ډېر لوی فکر شو چې دا خو آهسته آهسته اسلام خورېږي او ملګري او دوستان د پیغمبر علیه السلام زیاتېږي، زموږ د یهودیت دا کمیږي. نو خپله کې سره کېناستل او مشوره یې وکړه چې څوک او علماو د یهودو خپلو عوامو ته ووایي، پیرانو د یهودو خپلو مریدانو ته ووایي چې داسې وکړئ چې تاسو مسلمانانو سره د ورځې په ابتدا کې په هغه څیز باندې ایمان راوړئ چې په کوم باندې هغوی ایمان راوړی دی، او چې کله ورځ اخر ته ورسېږي ماښام شي نو بیا تاسو انکار وکړئ د دین اسلام نه. کله چې دا مؤمنان تاسو ته تپوس وکړي چې دا تاسو په ایمان راوړ سهار او ماښام بیا واپس شئ، دا ولې؟ تاسو ورته جواب کې وایئ چې موږ به د خپلو مشرانو عالمانو مولایانو پیرانو نه تپوس وکړو د دین اسلام په باره کې، نو موږ د هغوی وویل چې دا دین اسلام صحیح دین نه دی. لہذا خلق کو د دین اسلام نه هم بدځن او متنفره شي، اسلام وپرېږدي او ډېر مؤمنان به یهودیان شي او د پیغمبر علیه السلام مبارک ذات نه هم متنفره او بدځنه شي، د بدځنو یهودیت ته به بیا واپس راشي. لیکن اللہ رب العزت ہر چیز باندې قادر ذات دی. هغوی مسلمانانو ته د الله جل جلاله اطلاع او خبرداری ورکړه چې دین اصل چې دی نو دا دین د الله پاک او دین اسلام دی. بس یهودیت وغیره دا اصل او حق دینونه نه دي. نو الله رب العزت ارشاد فرمایي چې وقالت طائفة ویل یوې ډلې من اهل الکتاب د یهودیانو نه آمنو چې ایمان راوړئ بالذي په هغه څه باندې انزل چې نازل کړل شوي دي علی الذین په هغه خلکو باندې آمنو چې ایمان یې راوړی دی. پس باندې چې دې مؤمنانو ایمان راوړی تاسو په هغې باندې ایمان راوړئ ای یهودو. وجه النهار د ورځې په اول کې، وجه النهار په معنی د اول النهار دی، ابتدا د ورځې کې تاسو ایمان راوړئ. وَاكْفُرُوا آخِرَهُ او انکار وکړئ د دین اسلام نه د ورځې په آخره کې.
لعلهم يرجعون دې لپاره چې دا مؤمنان د دین اسلام ته راواپس شي یهودیان شي. ځکه دی به تاسو ته ولې معلوموي، تاسو ورته ولې دا بیان کړئ چې موږ ته خپلو علماو پیرانو وویل چې دا دین اسلام صحیح دین نه دی. د قیامت په علاماتو کې دا دي چې سهار به انسان مسلمان وي او ماښام به کافر وي، ماښام به مسلمان وي او سهار به کافر وي. او تقریبا چې اوس زمانه کې داسې مثالونه موږ تاسو ته ملاویږي. ډېر کارونه داسې شته دی لکه قادیانان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ذات دشمنان دي. هغه یې زموږ او ستاسو په شان کلمه وایي. نو چې کوم ساده ګان مسلمانان دي هغه یې بیا دا وایي چې دا علماء کرام تنګ نظره دي او دی چې کوم دی نو باقاعده د تنګ نظرۍ نه کار اخلي او قادیانان د اسلام د دایرې نه بار کړي دي. حالانکې هغه یې زموږ په شان دې کلمه وایي. چې کله د هغې کلمې ته صحیح وي نو بس تا نه ایمان لاړ. مسله په کلمه ویلو کې نه ده، مسله په دې کې چې په کلمه کې محمد رسول الله نه مراد پیغمبر علیه السلام مبارک ذات دی او که نه غلام احمد قادیانی دی. وجه معلومول غواړي. چې کله وجه معلومه شو نو سره د ستا د سعادتوب نه به دومرې چې دا واقعي د اسلام دایرې نه بغیر دی. او د دې نه علاوه نور ډېر کارونه داسې چې د انسان د ایمان ځي هغې سره لکه داګانې بجانې شو چې کوم ټایم کې انسان اوري او ده ته یې خوند ورکړو، دغه ټایم کې د ده نه ایمان سلب شو. ده ته پکار دی چې د دې مجلس نه راپاڅي تجدید د ایمان دې وکړي. ځکه داګانې بجانې په زړه کې منافقت داسې پیدا کړي لکه اوبو چې یوه دانه زرغونی. او داسې نور هم ډېر کارونه شته دی. او د شریعت یو حکم چې حرام ګرځېدلي یوه حلال ګڼل. د داسې کارونه په معاشره کې ډېر شته دی. په دې سره انسان بعض اوقاتو کې کله کله د ایمان نه هم فارغ شي، لیکن ده ته پته وي اگر چې دی په صف ته مسلمانانو کې په جنازو په مانځه کې ودرېږي، لیکن ده د ایمان نه لاس وینځلی. د دې یهودو خپلو مریدانو ته او خپلو عوامو ته وایي چې سهار ایمان راوړئ بعد کې بیا وروسته واپس شئ. د یهودو ټول عمر سوچ او فکر دی چې دین اسلام باندې وکړي او اسلام ته چې ترقي میلاویږي یهود ته ډېر غټ نقصان رسېږي. فکر کې شپه ورځ اوس هم د هغوی دا فکر دی چې د مسلمانانو د معاشرې نه د الله دا کتاب ختم کوي نو بس بیا نور اسم نشته. قرآن پاک کې کینن چې زموږ ستاسو په زندګۍ کې کامل او مکمل نشته، لیکن برکت د کتاب شته او ذمهداري د حفاظت الله پاک په ذات خود په غشي د یهود په ډېر زیات محنت کې کوشش وکړي، لیکن دا کتاب نه بلکې د دې کتاب یو حرف هم نشي ختمولی. جدید کتابونه کې لیکلي دي تاریخ په کتابونه کې چې یوه زمانه کې دې یهودو دا کتاب د مسلمانانو معاشرې نه ختمول شروع کړي. په کورونو باندې به ګرځېدل، په مساجدو باندې به ګرځېدل او د یو کتاب ته ډېر غټ قیمت ورکول. ایمان که د انسان ډېر مضبوط وي، لیکن قدرتي کار دی چېرته چې د پیسې مسله راشي بیا انسان ایمان پرېږدي او غیرت هم پرېږدي. نو قرآن پاک خرڅول شروع کړل، ډېر غټ رقم ورکولو یهودو.
یوځای کې په یو د دین اسلام په یو بزرګ باندې پېښ شو. هغه ورته تپوس وکړ تاسو د قرآن پاک ولې جمع کوئ؟ وی زموږ دا مشن دی چې دا کلام ختم د دې مسلمانانو له بس بیا به اسم دي دین اسلام په خود ختم شي. او بزرګ ورته یو ماشوم کېنولو او ماشوم ته ویل چې د الله کلام شروع هغه د اول نه تر اخره پورې ولوستو. بیا یې ورته وویل چې دې تاخرونه او دې المالونه او د دې کورونه به تاسو کلام یقینا چې ختم کړئ، لیکن دا یاد ساتئ چې د دې بچو د سینونه به دا کلام تاسو څنګه ختموئ. نو هغوی هغه ځای کې ووایي چې زموږ دا منصوبه ناکامه ده، دا نه ختمېږي دا کلام. وجه دا ده چې د دې ذمهداري د حفاظت دا ناپاک مذاهبو ده غشتي چې موږ به نظر کړی دی، موږ به په خاص طور باندې د دې حفاظت وکړو او حفاظت یې د الله پاک په وړو وړو ماشومانو باندې کوي. او د الف با د اسانه شروع شي تر والناسو پورې په ټکو باندې او په روانو د ناظري او د حفظ په شکل کې الله پاک د خپل کلام حفاظت شروع کړی دی. بهرحال دې یهودو دا مشوره او دا سوچ او فکر د اسلام د ناکامۍ لپاره وکړو، لیکن الله رب العزت مسلمانانو ته مخکې آیتونو کې د دې خبرې خبرداری ورکوي چې پورې اصل دین دا دین اسلام دی. بس ارشاد فرمایي وقالت طائفة او ویل یوې ډلې من اهل الکتاب د یهودو نه آمنو چې ایمان راړئ بالذي په هغه څه باندې انزل چې نازل شوي دي علی الذین په هغه خلکو باندې آمنو چې ایمان یې راوړی دی وجه النهار د ورځې په ابتدا کې وکفروا آخره او انکار وکړي د ورځې په آخره کې د دین اسلام نه لعلهم یرجعون دې لپاره چې دا مؤمنان راواپس شي یهودیت ته. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. دعا کہ اللہ تعالی بحال بادر فرمائے مطلوب لرادش دس رادش یا نراز نشی دا قرآن پاک دا باب کان مقدس مقبان در عیج فرمائے تمام دنیا کی ہدایت حوالان عامی اسلام دشمنان تو اسلام عظیم دولت نصیب و غرزی امت صحابہ کرام و مبارک صفات نصیب و غرزی زمانتون براہ راست تربیت فرمائی نفس او د شیطان د غلبې نه زمونږ کامل حفاظت فرمائی صبر مسلمانان وفات شوي د ټولو بخښنه مغفرت فرمائی څومره بیماران دي تمام ته صحت کامله نصیب او ګرځي حاضرین او مبارک صحتونو کې برکتونه فرمائی. صلی الله علی النبی الکریم آمین برحمتک یا